الله وی الله اے آدم علیہ السلام بچیا سو پوری چې زما بادشاہت الله فرمایي یو بادشاہ نه ونی یریږي سو پوری زما بادشاہت یو بادشاہ نه ونی یریږي لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیہ زما بادشاہت سو پوری باقی الله فرمایي کنه ترای پوری یو بادشاہ نه ونی یریږي او سلطانی لا ينفذ ابدا او زما بادشاہت چرتم نه ختمیږي الله جل شانه فرمایي زما بادشاہت چرتم نه یا ابن آدم لا تخافن من ضيق الرزق وخزائني ملآن اے آدم علیہ السلام بچیا چرته دینونه یریږي چې زما د خېټې بس کې زبا وګه تګه مړ شمه لا تخافن من ضيق الرزق د رزق تنگستیا نه مې یریږي ولې الله جل شانه خزائني ملآن زما خزانه ډکې ته دین یریږي چې مال بسرانه کې الله جل شانه وخزائني لا تنفذ ابدا زما خزانه چرتم نتشيږي الله جل شانه فرمایي یا ابن آدم خلقتك للعباده فلا تلعب اے آدم علیہ السلام بچی ته ما د عبادت لپاره پیدا کړې لوبه مکوا الله جل شانه یا ابن آدم اے آدم علیہ السلام بچی خلقتك للعباده تما د عبادت لپاره پیدا کړې فلا تلعب ته بیا سم کوا لوبه مکوا وضمنت لك رزقك فلا تتعب او ستاسو رزق ذمہواری ما غسته تزان ول استړی کې تزان ول استړی کې چې حرام او حلال نه ګوري او سکه باغی پس منډي وي بیا الله جل شانه فرمای ما چې ستاسو لپاره تقسیم کړی دی په دنیا کې او ته دغه لپاره حلال مهنت کو او ډېرې باندې ترلې دیونه والی چې حرام تم کوته واچي الله جل شانه فرمای ارحت قلبك وبدنك ستا بدن لممزه راحت ورکه ما سکون به ورکه مستازله لبن سکون او آرام ورکه وان لم ترضى بما قسمته لك او ما چې کوم تقسیم کړی کته باغی باندې رضا نشو حرام او حلال دیونه کته او ما خلاف ته کو الله جل شانه سو فرمایل تركض ركض البري وحوش في البريه تبدا زناور په شانتي په اسمه باندې ګرځي بیا سرواله برواله بګرځي الله جل شانه فرمای او بیا الله فرمای فما نلت الا ما قسمته لك چې ته زناور په شانتي منډې مې کنه بیا به ته هغه ملاوي چې ما تقسیم کړی سمستا په قسمت کې لیکلي هغه برته ملاوي بیا الله جل شانه فرمای داګه پس ابن آدم اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچیا انی لك محب قسم دې تاسو ډېر محبت کوم فبحق عليك كل محبه زما مصحف دا جوړیږي چې ما سره لک محبت کو سکوا محبت کو کوم سره تاسو سره محبت کې سره څوک نفرت نه پکاڼو نه ولي ښه صحیح ده الله جل شانه سره سور کړی بیا دا نه چې حرام او حلال لغي تمیز نه کوي چې حق یې غوږی الله جل شانه فرمای یا ابن آدم لا تخافن من ضيق الرزق رزق تنگستیانه مې یریږي او خزائني ملآن زما خزانه ډکې دي الله جل شانه چې کوم تقسیم کړي دا هغه درسي غاسه الله جل شانه په تقسیم باندې نه رضا کیږي بس دا مطلب نه چې مهنت پرې ده صحیح ده دا مطلب دی چې دنیا اسره کوه ما بس الله جل شانه تقسیم دی به خپل مهنت کوه نو مهنت کوي تا نه الله پاتې نشي بس الله جل شانه فرمای زما د خزانه دومره ډکې دي کنه دومره ډکې کزه ټول کائنات ته ورکه مپایږي یو ذره برابر کمې ناراضي الله جل شانه ذره برابر پایږي کمې ناراضي الله جل شانه فرمای استا په ما باندې یقین نشته ما زمکه اسمانونه پیدا کړی دي خلقت السماوات السبع والارضين السبع ما وزمکه اسمانونه پیدا کړی ولم اعي بخلقهن از پاغي نیم ستړی شي الله جل شانو فرمایي تعالی یو روټه درکول زو بدی ستړی کیږم زو بدی ستړی شم تعالی یو روټه درکول پدی الله ستړی کیږي الله جل شانو پدی نه ستړی کیږي ها وایي په خبرو الله جل شانو فرمایي وین خفتم عائلتان چرته د سیمه کوي چې الله جل شانو تاسو د خلکو د پاره پرې دي خلک پرې دي د الله جل شانو د پاره تاسو د الله په نوم باندې غیرت کو زماري په خپل رب باندې قسم چې د قران نازل کړي الله جل شانو بس پتا سو غیرت کوي که چرته الله پرې خو د خلکو د پاره الله جل شانو بم نورم د خلکو خو ته ورغورځي او ذلیل او رسوا بم کی وريات سره ځان سره یاد ساتي دا لیکل صحیح الله جل شانو فرمایي خفتم عائلتان دین یریږي چې غریبانان بشونه نه فسوف یغنیکم الله من فضله الله جل شانو بزرت استړي مال دولت تر کې صحابه کرام لور اے مالفه اغیله ورکو بغیر د جهاد نه مال دولت ملاو شو د ایران خزانه اغیله ملاو شو جزیه او ټکسونه تمام اغیله ملاو شو کاروبارونه د اغي بهترین شو دا خلک دي جوړ صحابه کرام ولې الله نه پرې خو خلکو د بارخه نبی الله جل شانو فرمایي ان شاء د مال دولت په کوم زما خو خشوا زما خو ځکه الله جل شانو فرمایي ما ته پته راکنه ان الله علیم حکیم الله وز پوی ام حکمت والیم پوی حکمت والے سم استاسو حالات ته ګورم او دغه مطابق فیصله کوم دي ته علم او حکمت څه ته وي علم او حکمت الله کرم کوم چې الله جل شانو ما کیس چلې چې زه تهجد کوم زه 15 وخت منځم کوم ذکر اسکار کوم مونږ سوچ کو په شریکه مال الله جل شانو یو 427 کروڑ روپے په یو ځای ولې نه راګي 427 کروڑ روپے په یو ځای مالا ولې نه راګي ما کیس چلې کله نه کله ځین انسان دا سوچ کوي کنه الله جل شانو ته پته ده چې کدی وخت تعالی مال او دولت تر کو ته ډیر زیات نافرمانه شي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض اوس کولاته چې بعض خلک غریبانان پیدا کړي بعض متوسط دي بعض مالدار دي مالدار او متوسط زما سره نه لګي چې کوم غریبانان دي چې جمعات وټ ترازی کینی بیا به دام لاړ شي جمعات نموزي بیا د مفتی صاحب څخه کار دي چې خلکو ته درسونه کوي او خلکو مسلې حل کړي هم چې په کلب کې نصیب کنه څنګه دا حقیقت حل ویګه په دې باندې چې مال او دولت انسان سره چړم یاد ساتي کله چې انسان سره مال لازم لومبه د حقوق الله باندې سکی وار کوي اول د مونږ پر دې عبادت پر دې الله جل شانو چې کوم احکامات دی باغی باندې ډومبه گزار کړه په کوم وخت کې کله چې د مال او دولت راشي هغه نه پس دی بیا حقوق العباد ته لاس واچ هغه نه پس دی بیا بد اخلاقی کی دا یاد ساتي ګرځا
الله جل شانو فرمایي اسی به سر رزقونه او چاله بيدري نه شمر کوي ان الله بشک الله علیم پوهه ده حکیم حکمت والے ټیم ټیم ته ګوري خلکو لور کوي ښا